د تارو په سیمه یو منکر پیدا عثمان نامي دلته یا کتوت کې یو بل مولا پیدا شو هغې د ځان نه حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه پسې د هغه د اصل کتاب په نوم باندې کتاب چاپ کړ هدایت السالکین کې څه بدې خبرې نشته او نه پکې وي هدایت السالکین د سالکانو یو هدایت نامه ده دا یو بهترین د علم ذخیره ده یو عظیم د علم سرمایه ده دا مبارک صاحب رحمت الله علیه په عمر د هغه خلیفه مطلق شیخ الحدیث زموږ شیخ امین الله صاحب دامت برکاته هغې لیکلې د علم ذخیره ده اصل هدایت السالکین چې تاسې وګورئ په هغې کې دا خبرې نشته کوم چې دا منکرین کوي او کوم چې بعضې منامات دي نو هغه منامات صحیح محامل لري اوس یو سړی د خوب په تعبیر کې واقف نی وارد نی او دیم را پاسې بیا وایي چې یاره د باډۍ حضرت صاحب دغه کتاب دی هدایت السالکین او په هغې کې دا خوب لیکلی دی وګوره دا څومره خطرناک خوب دی هغه د یو څو مناماتو صالحو په بنا چې خوب یو غیر اختیاري امر دی په هغې د دومره لوی ولی الله د شان نه انکار مه کوه د هغه تکفیر ته مه جوړېږه یعنې ورنه ستا دا بعضې کسان چې دا اعتراضونه کوي نو موږ اکثر د هغه چا د خولونه اورو چې هغې خپل انتصاب دیوبند ته کوي نو موږ به بیا دې ته د دیوبند د کتابونو خوبونه مخې ته کېږو چې بیا دې سره به څه کوئ تذکرة الرشید کې یو خوب ذکر دی روان مباحثو کې به د هغې تفصیل راشي انشاءالله چې څومره اشکالات د دې دي یو به هم نه پرېږدو ټول به انشاءالله مجاب کوو نو د خوبونو باره کې صرف اشاره کې درته وایم تاسو ته او څوک چې زموږ ریکارډ اوري هغې ته چې تذکرة الرشید کې د دیوبند د علماو د یو مشر خوب ذکر کوي چې ما باري تعالی خوب کې ولیدو ناستو او زه یې راواغستم په خپل پتون باندې ځان ته غېږ کې کېنولم نو چې د باډۍ حضرت صاحب د مریدانو خوبونه هغه ته منسوب کوئ او د هغه تکفیر پې کوئ ای دیوبندي علماو انصاف وکړئ د دې خوب باره کې څه وایي اوس به ده باندې څه فتوه لګوئ زه به د مفتي فرید صاحب تجلیات فریدیه پیش کړم دا زما په لاس کې اوس هم ما سره موجود دی چې په هغې کې یو خوب ذکر کوي د مفتي فرید صاحب چې دلته حقانیې ته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم راغو او یو طالب ورمنډه کړو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته دې خوب کې اوبو باندې ورزور شو اوس دې ته څه وایي ادب ورته وایي که بېادبي ورته وایي خو موږ انصاف دی موږ د چا په خوبونو باندې د چا بېادبیانې نه کوو خوب یو غیر اختیاري امر دی څه تعبیر و تعویل به ولري دقه بېانصافه مولیان چې د یو مرید خوب باندې د پیر صاحب ګریوان ته لاس ورچي هغه پرې د اسلام نه خارجوي دا اوس انصاف دی به هر حال نو دا بعضې کتابونه لکه هدایت السالکین دا موږ پسې یا کتوت مولا تارو مولا بعضې شذور مزور افراطیان او تفریطیان چې د بعضې تعلق د بریل سره او د بعضې تعلق د دیوبند سره هغې د ځان نه موږ پسې ولیکل مبارک صاحب ته منسوب کړو مبارک صاحب د هغې نه بري چې ولیکل د خدایت دعوې کړې ده چې ولیکل د نبوت دعوې کړې ده چې ولیکل چې د فلاني ولي نه انکار کړی دی چې ولیکل دا دعوې کړې ده فلان دا ټول دروغ هغه باندې او بعضې هغه خبرې چې هغه د دې کوتا نظر او کوتا عقل او د عقل نه وره و فوق دي د هغې صحیح محامل شته په مردان کې موضوع ګړی خوا کې امین الله مولي صاحب علیه الرحمه هغه هلته شته ورشي که نران یې هغه سره خبرې وکړي د هدایت السالکین متعلق او که هغه نه یارېږي بادر کلي کې زه درته ناست یم راشي ما سره په هدایت السالکین خبرې وکړي تاسې به یو خوب پیش کوئ زه به ستاسو د دیوبند او د پنجپیرو د وهابیت د کتابونو لس خوبونه درته مخې ته کېدم بیا به یې جواب راته وکړي نران به شي داسې ګپ دی چې بس اخونزاده صاحب دا لیکلي دي باډۍ پیر صاحب دا لیکلي هغه د غلبیل او د کوزي هغه نخره او د هغه کیسه ده نو وی غلبیل یو ځل د کوزي خوا کې پروت و په خندا شو او دا تشي ونیولو بس خټه نو کوزه ورته راته وشوه چې خدای دې غرق کړه پوه خو مې کړه کیسه څه ده دومره ولې خاند نو دې خندا کې ورته وایي بې تا کې دوه سوړي دي وګوره دوه سوړي دي درکې د کوزې ورته ویل چې څه در سره وکړم اوچته شم او درته راخلاصه شم دې ملا شرمېدلي یم ځان دې م کتلی دی چې په سوړو باندې په شرمونو شرمېدلی روغ ځای در کې نشته او ته م راپاسې او ما ته ویل چې تا کې دوه سوړي دي نو په دې بعضې باندې دغه نخره شوي ښه باډۍ حضرت صاحب دا دعوه کړې او دا دعوه کړې نو دا خپل دې کتلي چې اشرف علي صاحب تانوي صاحب حکیم الامت صاحب ته یو شخص راغی او ورته وایي چې ذکر مې کول او ذکر کې مې ویل چې لا اله الا الله لا اله الا الله او اراده مې دا وه چې ووایم محمد رسول الله او د خولې نه مې ووتل چې اشرف علي رسول الله د هغې په ملا باندې ټپۍ وي دا ستا د پیر د وراثت دلیل اوس به دې سره څه کوې اوس چې هغه ښکاره الفاظ دي چې لا اله الا الله او اشرف علي رسول الله هغې باندې سترګې پټوه او دې خوا د یو مرید خوب راوالی او د باډۍ حضرت صاحب یې بدنامه وه چې باډۍ پیر صاحب دا کړي او دا کړي د انصاف چېرته لاړو ای د دیوبند مولیان ای د دیوبند علماو که تاسو منصفین یئ انصاف والا یئ نو هغه انصاف ستاسو چېرته لاړو چې دومره ځان ته بیا حق پرست وایي د حق پرستۍ دعوه کوئ چې د شریعت نه خلاف د چا خبره نه منئ نو څه لګوئ فتوا که نه چې یو سړی ووایي زه نن استفتا کوم یو سړی ووایي
لا اله الا الله اشرف علی رسول الله څه حکم کې لګوي شابه راکی فتوا د باندې حضرت سے تکړه دي افرین ستاسو پر انصاف باندې دا ستاسو انصاف دی دا بعض خبرې چې مبارک صاحب ته منسوب دي دا صرف افتراء ده هغه پسې کتابونو لیکلی شو او د ځان نه فکر